की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद की भी जमानत मंजूर कर ली है। दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अपडेट करें आपको, साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद की भी जमानत मंजूर कर ली है और दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت ستار ما نیو او تازه اپډیټ مې تاسو سره شیر کو د سپریم کورټ د سماعت نیغ فنیغه دغه احوال دي د سایفر کیس په حواله سره دغه اپډیټس به تاسو سره باقاعده شیر کوم. دغه سایفر کیس په حواله سره چې نن کم کاروایی شوې ده نو په هغې تر مخه د عمران خان او د هغه سره شاه محمود قریشي چې کوم دی د هغه ضمانت سره د 10 لاک روپو مچلکې چې جمع شي د هغې نه پس د هغوی رهایي ممکنه ده او د هغوی ضمانت منظور شوی دی. د نن سماعت ډېر زیات اولنتی احوال دي یقینا او دلچسپ مناظرو. نو دغه نیغ فنیغه اخري ریزلټ مې تاسو سره په دغه نیت شیر کو چې ټول ټایګرز چې کوم دي هغوی حوصلې بلند شي. یقینا چې کامیابی دور چې کوم دی دا شروع دی د سایفر کیس چې کوم احوالو نو د هغې ریمارکس چې کوم دی ډېر زیات دلچسپ وو. کوم چې د پی ټي آی باني عمران خان په فیور کې دي ټول ریمارکس به هم تاسو سره په بل ویلا کې شیر کوو. خو تر اوسه په دغه ویډیو را سره اتفاق وکړئ چې د سایفر کیس په حوالې سره د عمران خان چې کوم او د هغه سره شاه محمود قریشي ضمانت چې کوم دی هغه منظور شوی دی. نو اوس د عمران خان رهایي چې کوم ده د بالکل ممکنه ده او انشاءالله چې ډېر زر به عمران خان رازاد شي. نو ملګرو د خپل رای اظهار د کمنټ سیکشن کې وکړئ. که ویډیو مې خوښه شوي ضرور د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.